یو واره ته په سب کانشیس مایند باندې ځان خبر کې اور د دې ریزلټس ته یقین وکړي دا میجیکل دي ستی به یقین نسی پر را دا ریزلټس د خلکو ژوند ور بدل کړی دي 1 کروڑ 10 لاکھ بیٹ میسج چې دی د دې میسج بیسیکلی یا د 11 میلیون بیٹس میسج دا ملاویږي و سب کانشیس مایند ته لیکن دریم زمر سره دی هیپنوسیس ډیر خلک هیپنوسیس استعمالي د چیش د پاره چې خپل چایلډهود میموریز ریکال کی میډیټیشن بیسیکلی په ورځ کې کته یو 10 منټه وکې کې شل منټه وکې دا ستا د برین د سب کانشیس مایند اویرنس زیاتې کچيري یو دماغ نیو ایکسپیرینس فیل کی یو نوې آیډیا ریسیو کی دی بیا د خپل زور ډایمنشن لپاره د ژوند نسیتللې ریټینشن چې شتوي دا کم انپوټ چې تا په برین کې اچولې دي دا به در سو ټایم پورې ته دورې هولډ ساتي زموږ پروکراسټینیشن ولیکو ریزن یې چشتي زموږ پروکراسټینیشن د سبق د پاره دي زموږ پروکراسټینیشن صرف او صرف د خپل جاب انټرویوز د پاره دي زموږ پروکراسټینیشن د کیریر د جوړېدو د پاره دي ایکسرسایز کوه فټ به بدن به دي فټي خامخا دا غواړي سیزه په لږ ټایم کې خپل ګول اچیو کم او په ژوند کې شارټ کټس نشته ډېر خلک د دې خپل ټکرو سې زده کړو کې ډېر غواړي چې زما ډوپامین لیول د زیات سي د لو سټیمولیټینګ اکټیویټیز د پاره ته به څنګه زیاته تب استاد انوایرنمنت سه های سټیمولیټینګ اکټیویټیز باسه مر سره کچيري شسه سوچ دی هغه هم په سب کانشیس مایند کې پروتي کته هر فیلډ اچیومنت کول غواړي هغه فیلډ هغه ګول ته اچیو کول غواړي دغه د پاره به تیوار راولاړيږي ستا سب کانشیس مایند به استعمالي دا ډوپامین نیورو ترانسمیټر ماتي ته دروښولې دا په هر سړی کې ډوپامین څه دی چې د هر شي د پاره ریلیز ولې د بیا دغه عادي شي کله سړی د پاره ریلیز بیا به ته د سړی عادیه کچيري د نشه د پاره ریلیز ولې بیا به ته د نشه عادیه بسم الله الرحمن الرحیم زما د نن ټاپک سې دی هغه د پاور اف سب کانشیس مایند په حواله سره دی اور دا پاور اف سب کانشیس مایند اصل کې زموږ د هغه پټ دماغ پاور دی چې هغه موږ نه وینو نه موږ محسوسولی سو اور نه موږ ته دا کم چې 5 سینسز الله تعالی را کړی دي په هغه باندې د ډیټیکشن کولی سو سب کانشیس مایند بیسیکلی زموږ سره یو هغه مایند دی چې هغه ستا د ژوند 95% ډیسیژنز ته چې په ژوند کې 95% 95% کم فیصله کوي هغه سب کانشیس مایند کنټرول یو سره کانشیس مایند دی هغه مایند چې په هغه باندې موږ خبر یو موږ په اویر یو موږ دغه فیصله سي دي موږ ته محسوس کولای سو اور په هغه فیصلو باندې موږ ځان خبر کړی دي لیکن په سب کانشیس مایند باندې موږ نه خبر زمانه ډسکشن اصل کې دغه دی اور کئی واره ته په سب کانشیس مایند باندې ځان خبر کې اور د دې ریزلټس ته یقین وکړي دا میجیکل دي ستی به یقین نسی پر را دا ریزلټس د خلکو ژوند ور بدل کړی دي اور ان شاء الله تعالی د نن سیشن د نن ټاپک به پتی کې ناست د ډیرو ملګرو ژوند ور بدل کې کچيرتي په غور سره په فکر سره واوري سب کانشیس مایند کم مایند ته ویل کیږي لکه تسی یو آیس برګ ته ګوره دا آیس برګ بیسیکلی د برف غټي تودو ته ویل کیږي یا د غټ یخیان سکم پراته دي په انټارکټیکا کې په اوبو کې پراته دي د دې بیسیکلی دوا ایکسپوزډ یو ایکسپوزډ پارت دی او یو مرسه هیډن پارت دی د دې دوی سي دي یو دا د برف یخی ستور ته ګوره هغه ته پستر ګوینه اور دویم چې هغه پړتی په وبو کې چې هغه مرته یو په سترګو نه ویني د ازما اوستا کانشیس مایند چې دی دا خلکو ته ښکارا دی هغه ویني په سترګو ویني هغه خاص د دې برف تو دی هغه ساده چې هغه په سترګو لیدل کیږي اور سب کانشیس مایند پلس ان کانشیس مایند دا دواړه هغه حصے دي چې هغه پټي دي هغه په وبو کې د نن پټي دي یو څوک هم نه ویني اصل کې دغه پټي حصے ستاد ژوند ګرځي فیصله ډیسایډي خالی 5% چې کم ډیسیژنز موږ د ورځې اخلو
هغه زموږ کانشیس سټیټ اف مایند کنټرول. لیکن داغه میسج داغه شاته ډرایور سیټ باندې څوک پروت دی؟ سب کانشیس مایند. نو سب کانشیس مایند زموږ په ژوند کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی. نیکولا ټیسلا تیګر د به پیژنې ډیر بیسټ ساينټیسټ را تیر شوی دی. یو ډیر په انوینشنز کې د ډیر غټ کردار دی د اے سی پاور، د انډکشن موټر، هایدرو الکتریک پاور پلانټ، د ریموټ کنټرول دا ګر د نیکولا ټیسلا انوینټ کړی دی. دی وای زما چې هر ډیسکوری و زما چې هر انوینشن ولو د دې شاته یو آیډیا پرته ولا هغه آیډیا مرته چاره کړې ولا زما سب کانشیس مایند. نو هر ډیسکوری چې خلک کوي، هر انوینشن چې سړی کوي، د دې وشاته یو آیډیا کریټیږي او هغه آیډیا زموږ په هغه حصہ د دماغ کې پرته ده چې هغه زموږ سپټه ده او هغه ته موږ چې شوی سب کانشیس مایند. نو زموږ د نن ډسکشن ستا سب کانشیس مایند راویښول دي او دا سب کانشیس مایند باندې میجیک کول دي. په دې باندې تخپل ژوند تخپل کیریر جوړولای شي. اچھا کچېری د نن په ډسکشن کې موږ د سب کانشیس مایند کمپیریزن وکړو د چا سره د دماغ سره. نو دی دومره پاورفل دی چې دی ستا د ژوند 95% ډیسیژنز اخلي. دا اصل کې د درو ابیلیټیز د وجې د سره د درې ابیلیټیان ور سره د درې پاور ور سره دي. په هغو کې زموږ سره اول پاور چې دی بیگ میموري بانک. د سب کانشیس مایند سره unlimited capacity ده. د چې کومه capacity ده د چې کوم storage لري د چې کوم idea story د دې وشاته د limit نه دی معلوم. د conscious mind limit ستا لیکن د subconscious mind limit نسته. څه مطلب؟ ډاکټر بروس لپټن یو هارورډ ګریجویټ دی. د دا لیکي پوسټ ډاک کې د غځای سسوي دی چې د انسان دماغ چې دی هغه په یو سیکنډ کې 11 ملین 11 ملین 11 ملین یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ 11 ملین انفارمیشن په بټس شکل کې پر سیکنډ دی ریسیو کولای شي. په یو سیکنډ کې موږ 11 ملین بټس میسج ریسیو کولای شو د دماغ په ترو. لیکن سوال لا دی په یو سیکنډ کې ته دومره انفارمیشن چې سٹورولای شي د دې پروسیسینګ څو کولای شي د دې جواب ته د څو ور کولای شي صرف 40 بټس. 100 بټس 40 بټس. اوس ته سوچ وکړه چې 1 کروڑ 10 لاکھ بټس او چې 40 بټ یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ بټ میسج چې دی د دې میسج بیسیکلی یا د 11 ملین بټس میسج دا ملاویږي و سب کانشیس مایند ته. لیکن پروسیسینګ چې کیږي هغه صرف او صرف د 40 بټس غکیږي پر سیکنډ او هغه کم مایند کې کانشیس مایند کې. اوس کانشیس مایند دا مایند دی چې تی ما اوري تی دا محسوس کولای شي اډیټری ریسپټرز په ذریعہ یا د فوټو ریسپټرز په ذریعہ یا زمر سره میکانو ریسپټرز په ذریعہ چې مر سنسیشن فیل کولای شي. لیکن کچیر مر د سب کانشیس مایند خبر وکړو دا مر اویر نه یوزن نه مر په خبر یو. نو د چې کم کیپاسټی ده د چې کم ځای د میموري د پاره هغه انلیمیټډ دی. هغه ته هر څو زیات کیپاسټی لري چې څومره ته پکې زایدل غواړي هغه ته پکې ځای وایي. اچھا سیکنډ مر سره پلیسیبو د یو سیکنډ پاور دی. یو ډیر امپورټنٹ کوټیشن دی په غور سره واوري. A lie told once remains a lie. A lie told 1,000 times becomes a truth. یو درواغ کچیرې ته یو واره واورې دا درواغ دی لیکن هغه درواغ که ته 1000 واره واورې پر دې باندې بیا موږ یقین کوو چې دا رښتیا دي. موږ ډېر خبرې د معاشرې څخه د معاشرې سره ډېر درواغ اورو هغه زموږ سب کانشیس مایند له ورځي او سب کانشیس مایند پر هغه باندې بیا یقین کوي. اوس په دې خبره سر خلاص کړي. سب کانشیس مایند د صحیح او د غلط فرق نسی کولی. د سره دا تمیز نسته چې د صحیح فیصله او د غلط فیصله فرق وکړي. دی ډیپند کوي پر هغه انفارمیشن باندې چې تی ورکوي. اوس دا درتا پورې اړه لري ته ودته کم انفارمیشن ورکوي، ته ودته صحیح انفارمیشن ورکوي که ته ودته غلط انفارمیشن ورکوي.
کله کله کښنی خبرې زموږ انوایرمنټ سره چې موږ یې واورو زموږ لایف را چینجولی شي. هغه که مثال کې تو پر د یو ورور انسپریشن دی په یو علاقه کې د یو سړی چې هغه ډاکټر ولګېدلی، هغه یو انجینیر ولګېدلی، یا هغه یو آی ټي ایکسپرټ ولی، یا هغه سی اس پی افیسر ولګېدلی، د هغه معاشرې سره بیا ډېر سی اس پی افیسرز راپورته کېږي، ډېر ډاکټرز راپورته کېږي. ولې دا خلک د دې څه څه کېږي؟ انسپایر کېږي. که د یو علاقې څخه غل راوځي د هغه سبب بیا نور خلک د غله په شکل کې انسپایر کېږي. نو دا هغه ستا سب کانشیس مایند دی چې تا راپورته کوي او تا لاندې راغورځوي. د دې په حواله سره یو ریسرچ وسولی، په هغه کې دی راولاړ سول یو خاص بیماری ده مایاستینیا، یو ناجوړی ده چې په هغه کې د سړي دا مسلز کم چې زموږ سره د مسلز وي هغه کمزوري سي، د غوښه چې هغه کمزوري سي، بیا د پراپر واکینګ نسی کولی، سم ګرځېدلی نسی. نو ساینټیست راولاړ سول و دا خلکو ته ساده ټیبلټس ورکل. په دا ټیبلټس کې خالی شوګر پروت. چې پروت؟ شوګر. یعنی په دې ټیبلټ کې میډیسن ډرګ نه ولو چې هغه د دې د علاج د پاره ولي. د چی د پاره؟ د علاج د پاره. ساده میډیسن، ساده دوايي ولا ټیبلټ ولی، ګولۍ ولا، هغه ودی ته ورکله د دې شه د پاره چې دا ستي مسلز در جوړي. و دا مریضانو ته دا خبره په یقین سره وکړه چې دا ستي دا کومه بیماری سي دا غدر جوړي. اور within months په میاشتو کې دا کم چې زموږ سره مریضان ول هغه د دې چینج فیل کړي، هغه ولاړس ول، هغه ورک وکړي، دا هغه په مسلز کې گروث رالی. و سوال دا دی کچې ته د یو چا مسلز گروث ورکې دا غد پاره سپیسیفیک میډیسنز به تور کې، لیکن پدې کې هغه میډیسنز نه ول، ما درتول شوګر ورکړي، لیکن سټیل دا خلکو گروث محسوس کړي. ولې دې ته درواغ ویل؟ کم درواغ ورته ویل چې پدې کې هغه میډیسن پروت چې هغه وتی ته علاج درکې. نو دا خبره چا ومنله؟ د دې سب کانشیس مایند. چې سب کانشیس مایند ته صحیح خبره وکي د پراغم یقین کوي، کچېره ته غلطه خبر ورته وکي د پراغم هم یقین کوي. دا د بیلیف پیټرن دی. کم پیټرن دی؟ بیلیف پیټرن. بیلیف پیټرن چې شتوي د پر هر شی باندې یقین کوي چې هغه تور کوي. نو دا زموږ میسیجز چې موږ د ماحول څخه اخلو دا عمر ته څوک راکې بی؟ دا زموږ په معاشره کې زموږ دوستان دي، زموږ مور پلار دي، دا زموږ د معاشره خلک دي چې زموږ په دماغ کې یا به صحیح خبري یا به غلطي خبري راځي. هغه صحیح خبره چې هغه وتا ته گروث درکې، صحیح خبره مطلب تا ته موټیویشن درکې چې ته دا کار کولای شي، او هغه غلطه خبره چې هغه تا راوګرځي ستالیک پولینګ وکي تا ته وایي چې دا کار ته نسې کولای. سب کانشیس مایند د دې فرق نسې کولای، کته صحیح ورته وایي کته غلط ورته وایي، د پر دواړو یقین کوي. نو دا تر موږ پورې ډیپند کوي، دا زموږ تر موږ پورې کار لري چې موږ و سب کانشیس مایند ته صحیح خبره ورکو که غلط. اچھا دریم زموږ سره دی هیپنوسیس. ډیر خلک هیپنوسیس استعمالي د چیش د پاره چې خپل چایلډهود میموریز ریکال کړي. د دې خبرې مطلب چې شته ډیر خلک د هیپنوسیس په ذریعہ د خپل کښنیوالي یاداشت د سب کانشیس مایند سره بس ماته تویل د سب کانشیس مایند چې کومه کیپاسټی ده، میموري ده، هغه زموږ سره بیسیکلی انلیمیټډ ده، دا یو انتها نشته. نو دا خلک په خپل کښنیوالي څنګه 100% خبر سول، دا آیډیا دی د سب کانشیس مایند سره ریکال کړه. اوس کچیر موږ دا خبر وکړو دا سب کانشیس مایند زره دغه د پاره استعمالوم او زه ریکالینګ کوم، ایون دو بایولوژیست دا وایي چې موږ د مور په نس کې په تھرډ ټرایمسټر کې، تھرډ ټرایمسټر مطلب آخري درې میاشتې کم سنسری فنکشنز دی هغه هم ریکال کولای شو، دا په سب کانشیس مایند کې موجود وي، لیکن دا خدای چا د وس کار دی نه. زموږ سب کانشیس مایند د هغه ټایم څخه هم ډیټا کلیکشن کولای شي. نو چیرې چې سړی پیدا کیږي بیا د زموږ سره گروث کوي، زموږ به ډیر ملګری دلته د 5 کالو خبرې به ویری، د 3 کالو خبرې به ویری. موږ اصل کې سب کانشیس مایند ټیسټ کړی نه دی. نو د دې لپاره زموږ سب کانشیس مایند ته سپر پاور ویلی شي. دا هغه سپر پاور دی چې هغه ستا کانشیس مایند کنټرولوي.
دا ستا چې کم وس اویرډ دا تی چې ما اوري دا ستی کانشیس سټیټ دی دا کنټرولیږي شاته په سب کانشیس مایند باندې. زموږ سره یو دوه کسان دي د دې یو کوچنی اگزامپل زه در کوم. یو کس دی مثال به زه د یو نامه سره واخم، یو کس دی آصف نومیږي، داغه په معاشره کې اور دویم کاشف نومیږي، داغه په معاشره کې د دواړو په یو معاشره کې ګرومینګ کیږي. آصف ته مور پلار نیگیټیو ریمارکس ورکوي، سیدا ساده وس کار نه دی. د دوستان د ته نیگیټیو ریمارکس ورکوي، سیدا ساده وس کار نه دی. سته یو آی آی ټي سپیشلیست جوړ سي، ایکسپرت جوړ سي، یا ته یو ډاکټر جوړ سي، یا ته یو سی اس پی افیسر جوړ سي. د په ژوند کې خالي کمپلینز دي، خلک ورته گایږي چې بای دا کار ته نسې کولای. مور پلار کور ته د پیسو ټینشن ورته جوړ کړی دی، رونو دا ودته همیشه نیگیټیو ریمارکس ورکوي. دویم کاشف دی. کاشف ته داغه د فیملی ممبرز داغه د انډیوالان ودته پوزټیو گروث ورکوي. څنګه ودته وای دا ډیر اسانه لار ده چې بل څوک کولای شي تیم کولای شي، پوزټیو ریمارکس ورکوي. آصف اور کاشف په یو معاشره کې گروث وسولي. آصف دا پوزټیو ریمارکس د وجماتي ته ویل، پلاسیبو کانسپټ می درته ویل چې ته درواغ ورته وای د یقین پر کوي. نو دا خو درواغ دی چې ته وای چاته وای دا کار ته نسې کولای. کم کار امپوسیبل دی زموږ دپاره. ستا سب کانشیس مایند به پر دې باندې یقین وکي او بیا ته واقعي هغه کار نسې کولای. نو ته د نیگیټیو خلکو سلیری ووسه چې هغه تا د شان سره ګرځي چې یاره دا کار ته نسې کولای. اور دا د ځان دپاره انسپریشن به طور موټیویشن یو ذریعه وګرځوه. و خلکو ته دا وایه چې ته وایې زه نسم کولی، نو اوس به خامخا کوم. اور کاشف خپل ژوند د پوزټیو تھاټس ته وجي دی په دې ګیدرینګ کې ولې چې هغه ودته ګرومینګ ورکولي، د سب کانشیس مایند راولاړس ولې د دې استعمال وکړي او د خپل کیریئر جوړ کړي. ناو کچېری موږ دا غواړو چې زموږ سب کانشیس مایند زموږ په خاص زموږ خلاف نسی، نو موږ به په دې معاشره کې ژوند کوو چې هغه وتا ته ګرومینګ درکړي، په دې معاشره کې چې هغه وتا ته موټیویشن درکړي، په دې معاشره کې چې هغه وتا ته انپوټ درکړي. هغه انپوټ چې هغه ستا پر دماغ باندې، ستا پر سب کانشیس مایند باندې پوزټیو اثر واچي، نه کې نیگیټیو اثر چې داغه څخه بیا ستا کیریئر خرابېږي. اچھا اوس 15 شان دي چې هغه موږ د سب کانشیس مایند په ریپروګرامینګ کې استعمالولای شو. دا 15 یقین وکي میجیکل ټرمز دي، در سره نوٹ کوي. دا 15 هغه سټپس دي چې یو سړی فالو کی هغه به ډیر پوزټیو چینجز ریسیو کی. اول مر سره پوزټیو چینج چې ته غواړې د سب کانشیس مایند لپاره هغه دی انډرسټینډ یور لیمیټینګ بلیفز. ستا چې کم لیمیټینګ بلیفز دي په هغو سر خلاص کا. اوس لیمیټینګ بلیفز کم بلیفز دي بھائی؟ یو بلیف چې هغه ستا پرسنل یا پروفیشنل گروث در سلو کوي، در کمزوري کوي. مثال کے طور پر لکه ما چې تی تو ویل پر یو څو شانو یقین کول چې هغه تا د خپل ګول څخه راکشي، تا د خپل ګول څخه لری کوي. دا ستا لیمیټینګ بلیفز دي. دا کم بلیفز دي بھائی؟ لیمیټینګ. نو ته به وار خپل لیمیټینګ بلیفز انډرسټینډ کوي، وار به په هغو سر خلاصوي. و سوال لا دی ځکه لیمیټینګ بلیفز معلومول غواړم هغه کم بلیفز دي. یو وایټ پیپر راواخه، پر هغه باندې ولیکه ستا خپل ګول. ستا ګول چیش دی؟ زه چیش جوړودل غواړم، زه په ژوند کې چیش کول غواړم. دا ستا ډریم، دا ستا ګول ولیکه. آیا ته یو ډاکټر جوړیږي، آیا ته یو انجینیر جوړیږي، یا یو آی ټي ایکسپرت جوړیږي، یا یو سی اس پی افیسر جوړیږي، سی اے کوي، چې هر شی کوي. دا ستا ګول دی. دا دی ولیکي. بیا لاندې ولیکه چې کم شان ما د دا ګول سره ګرځي، هغه شان کم شان دي چې هغه ما د دا ګول سره ګرځي. په دې کې زموږ سره تا ستا و دماغ له خپله داسې شان راځي چې هغه ته په خبره سیما را ګرځي. آیا سوشل میډیا ده، آیا فرینډز ګیدرینګ دی پر هوټلینګ باندې، یا کته دا کم شان چې تا د دې شي سره ګرځي هغه شان ته پر خپل پیج باندې ولیکه او کوشش وکړه چې دا شان زله ژوند وباسم، د نن څخه د وسه سي وباسم.
او دا بستا د هرې ورځې یو هوم ورک دا په یو ورځ باندې نه کیش، نه په 2 ورځ باندې کیش، نه په 3 ورځ باندې کیش، دا بستا د هرې ورځې ورک. ته دا کم چیز مر سره د خپل لیمیټینګ بلیفز دي کچېری تا دا لیمیټینګ بلیفز معلوم کل او دا تا ولیکل او د ځان دی وباسل ته به یو پوزټیو چینج په ځان کې ووینې. دویم شی چې هغه ضروری دی هغه انډرسټینډ یور ډوپامین. خپل ډوپامین انډرسټینډ کا په دې سر خلاص کا. ډوپامین دلته زموږ سره ډیر میډیکل سټوډنټس ناس دي په خبر دي، لیکن په آسان الفاظ کې کزتی تو ډوپامین څه دی هغه بیسیکلی زموږ په جسم کې یو کیمیکل دی چې هغه موږ ته موټیویشن راکوي. ستا ډوپامین د یو کار د پاره ریلیزیږي او هغه بیا وتا ته موټیویشن درکوي چې ته په هغه کار په جدوجہد سره وکې، ته په هغه کار کې خپل ټایم نه کې ضایع. دغه ټایم د پاره ته به راولاړېږي دغه کار د پاره به ته راولاړېږي افرټس وکړې. نو موږ په آسان الفاظ کې ودې ته فیل ګډ هارمون ویلی سو یا فیل ګډ نیورو ټرانسمیټر ورته ویلی سو یا فیل ګډ کیمیکل ورته ویلی سو. دوه شان دي په ژوند کې موږ کوو. یو زموږ سره های سټیمولیټینګ اکټیویټیز دي چې هغه ستا ډوپامین بیخي ډیر زیات ریلیزوي. یو لو سټیمولیټینګ اکټیویټیز دي چې هغه ستا ډوپامین کم ریلیزوي. د یو کار د پاره چې هغه ستا سره په زیات مقدار سره ډوپامین ریلیزوي هغه د لږ ټایم د پاره ته خوشحالي درکولی شي. زموږ ډوپامین څه دی هغه د های سټیمولیټینګ اکټیویټیز د پاره ریلیزیږي. لکه چې مثال کے طور پر ٹی وی ګوره، موویز ګوره، هوټلینګ کوي، د ملګرو سره ټایم ضایع کوي، گیمز کوي پر موبایل باندې، سوشل میډیا یوز کوي، دا ګرد ستا ډوپامین څه بکی ډیر په زیات اماونټ سره ریلیزي د لږ ټایم د پاره، لیکن تا ته ډیره خوشحالي درکړي. یو لو سټیمولیټینګ اکټیویټیز دي که زه تا ته وایم کتاب ووایه، لرنینګ وکړه، دارنګه سټډي سرکل جوائن کړه، په دې کې تا ته خوشحالي نه ملاویږي، نه ستا و باډي ته سیټسفیکشن ملاویږي. ریزن یې چی دی موږ خپل سب کانشیس مایند د دې عادت جوړ کړی دی چې دی به خامخا د موویز د پاره، دی به خامخا د هوټلینګ د پاره، دی به خامخا د گیمز د پاره یا د سوشل میډیا یوزېدو د پاره ریلیزیږي. نو کچيري تستا خپل ډوپامین د لو سټیمولیټینګ اکټیویټیز د پاره تیار کې، بیا به ستا های سټیمولیټینګ اکټیویټیز ستا سوچ نه وړي. پدې کې زه یو کوچنی مثال درکوم. تیباټ میوریس په خپل بوک ډوپامین ډیټاکس یو بوک دی د دې غپاغه کې دا لیکي کچيري سړی را ولاړ سي د های سټیمولیټینګ اکټیویټیز چې هغه ودته د لږ ټایم د پاره خوشحالي ورکي پر دې کنټرول وکي یا دا بند کی، داغه خلک به بیا د لو سټیمولیټینګ اکټیویټیز یعنی لرنینګ د پاره بخپل ډوپامین ریلیز کی او داغه سبدي زده کړه کوي. نو موږ بخپل ډوپامین د لو سټیمولیټینګ اکټیویټیز د پاره چې هغه ومشته په عارضی وخت کې خوشحالي نه راکړي، په فیوچر کې خوشحالي راکولای شي، لیکن په عارضی وخت کې مرته سټیسفیکشن ملاويږي. ته خپل دا محسوس کړی دی چې په کوم ورځ سټډي وکړي چې ماشه مې دې زړه دې مطمئن نه. اچھا دریم مر سره مایندفولنس دی. دریم مر سره مایندفولنس دی. کله کله مر سره اتوماتیک سیګنلز راځي، دا غو سیګنلز به ته چې ورکه ریسپانس به ورکه، دا ریسپانس به مر څنګه ورکو. یو څه داسې اکشنز دي چې هغه ریفلیکس اکشنز دي چې هغه ډایرکټ په دماغ باندې نه کنټرولېږي. یو ګرم شل دی لاس وړلې اچانک لاس نه لري کوي، ویلي په دا ټایم کې ستا دماغ سوچ نه پروي، اتوماتیک سیګنلز دا رنګ دي. یو څوک پتا باندې ډایرکټ کوېسچنز کوي، داغه ډایرکټ آنسر غواړي، ته هغه ټایم پر دا سوال باندې په لږ ټایم کې سوچ کول او د دې صحیح جواب ورکول، دا مایندفولنس دی. اور دا زموږ په جسم کې څنګه راځي؟ د دې لپاره به میډیټیشن کوي سړی. میډیټیشن بیسیکلی په ورځ کې کته یو 10 منټه وکړي کې 20 منټه وکړي، دا ستا د برین د سب کانشیس مایند اویرنس زیاتوي یا دا ستا د سب کانشیس مایند فوکس زیاتوي. په ورځ کې 10 منټه 20 منټه وزان ته د میډیټیشن د لپاره ورک. میډیټیشن ته سمپلی کولای سي په کور کې اکړ کښینه، چوپ کښینه، سترګې پټې کا، د یو شی په باره کې سوچ مو، خالی پر خپل بریثینګ ریټ داته چې ساه اخلي پر دا فوکس وکړه. یقین وکړئ دا ستې مایندفول کوي، دا مایندفولنس دی.
دا ستا سب کانشیس مایند راویښي. دا زموږ سره دریم فیکټر دی. څلورم چیټ یور سیلف، د ځان سره خبرې کوه. زموږ خواته چې خلک د ځان سره خبرې کوي دا لیونی دي، لیکن د ځان سره خبرې کول اصل کې ستا و جسم ته پازیټیو انرژي ورکي. کمی خبرې د ځان سره کول هغه خبرې چې پتا کې پرسنل گروث پیدا کی، اور پاغو کې ترګور د ضروري دادای چې تر اولاد سه پر کښنیک نشانو شکر ادا کړي. ګریټیټیوډ چې موږ ورته وایي، شکر ادا کول. شکر ادا کول ډیر غټ نعمت دی پر هر شی باندې چې تاسو ملاویږي، چې کښنی سکشنی شي پر هغه باندې ته شکر ادا کوه. کمپلینز مکو په ژوند کې. غربت دی نو څه دي سي غریبي. غربت په دنیا کې نسته، خالی یو ته غریب پاتې سوه. کچېری موږ دا خبره کو دا سا کمپلین دي ز سبق نه سوه ولې چې زه غریب یم. نو د WHO रिपोर्ट थी په ورځ کې په یو ورځ کې 21,000 से लेकर 25,000 خلق د لوږې مړ کېږي. ته خو پاغو کې نه نو پر دا شي ته شکر وباس. مور پلار خو لرې، پلار دې نسته، شکر وباس. مور خو لرې، دواړه نسته، پر سر باندې چت نه لرې، شکر دی. خدای پاک ته خپل جسم درکړی دی، روغ جوړه پیدا کړی. جسم دې هم کار نه کوي، معذور الحمدلله خدای دماغ درکړی دی، دماغ او سوچ ته خلاص دی. نو موږ باید چې پر کښنی سکشنی شي باندې شکر وباسو. دا شکر اصل کې ستا سب کانشیس مایند ته پازیټیو انرژي ورکوي. کچېرې ته شکر باسي دا ستا و سب کانشیس مایند ته پازیټیو انرژي ورکوي. کمپلینز په ژوند کې مکو، کدي کمپلینز کول، کدي پر نامش شي باندې کمپلینز د ژوند څخه کول چې یار زما ژوند ولې پر خراب سایډ روان دی، زما سره ولې دا کېږي، د بل سره ولې نه کېږي، بیا به شاته پاتې. نو دا د ریل پټري ده، پر دې باندې به ته د ګردو سره یو ځای سفر کوي، اور کدي کمپلینز کول بیا به شاته پاتې. کچېرې موږ پازیټیو چینج ته وګورو چې زموږ په جسم کې پازیټیو چینجز ته وګورو چې زموږ په جسم کې راځي، هغه زموږ ایموشنز او زموږ پر بیهیویر باندې مسر اچي. ډاکټر ابوالکلام وايي gratitude inspires you to do better. چې ته شکر ادا کوې بیا تاته انسپریشن ملاویږي، بیا به ته نور شکه شکارونه بیسیکلی ستا د خپل پرسنل گروث لپاره و خلکو ته پر خلکو به احسان نه اچي، کمپلینز به د خلکو سره نه کوي، پر نامي شي باندې به کمپلین ته نه کوي، ته به خامخا شکر باسي. پر کښنی سکشنی شي یو ورځ دی ټاپک لیکچر وای دا ستا شکر دی، تا یو ورځ چاپټر کور کړی دا ستا شکر دی. دا نور شان مشوره کښنی سکشنی شان باندې موږ شکر ادا کولای شو. لاست ټایپ تیز مر سره چې هغه سټپ ته فالو کې ستا چې کوم سب کانشیس مایند دی هغه د اویرنس شکار کیږي، او هغه مر سره دی ویژوالایزیشن. یو شی ویژوالایز کول، یو شی په سترګو لیدل. ویژوالایزیشن موږ څنګه کولای شو؟ کچېری زوتی توایم چې د هر چا خپل هر سړی چې دلته ناست دی هغه به د ځان سره یو سوچ راخستی، هغه به د ځان سره یو ایډیا راخستی، هغه به خپل ګول راخستی چې زه به په ژوند کې دا کار کوم. که یو سړی د 15 منټه د پاره، د 3 منټه د پاره، د 4 یا ایون دو د 2 منټه د پاره دا سوچ وي چې زه کم ګول ما د لایف راخستی دی، زه وزدستی هغه ګول اچیو کم. توازه MBBS وکم، دا ته ډاکټر وزدستی ډاکټرز ولې 15 منټه د پاره پر دا سوچ وکړه، تا ته څومره پازیټیو انرژي ملاویږي. ته CSP افیسر د ځانه جوړول غواړې، 15 منټه د ځانه سره سوچ وکړه چې زه CSP افیسر یم، او بیا ته ستا خپل هغه سټیټ اف مایند چې ستا سب کانشیس مایند ستا د کرنٹ سټیټ سره ولاړې ستا ډیزایرډ سټیټ ته. ستا کرنٹ سټیټ چې شته ته سټوډنټ یې، ستا ډیزایرډ سټیټ چې شته ته ډاکټر یې، ته انجینیر یې، ته IT ایکسپرټ یې، ته CSP افیسر یې. چې څه ټایم ته و دا ډیزایرډ سټیټ ته ولاړ سي نو بیا به ستا چې کوم سب کانشیس مایند دی هغه به د دې کار د پاره موټیویشن هم لري، انسپریشن به هم لري، او دې به تا ته پازیټیو آیډیاز درکړي، نیگیټیو آیډیاز به نه درکړي. ویژوالایزیشن درګور ضروري دی. هغه ډېر خلک و آینې ته ودرېږي کولای شي، ډېر اسانه کار دی. په ورځ کې ته خامخا د یو څه چند منټو د پاره ویژوالایزیشن کوه،
هغه وتا ته په چش کې هیلپ درکې ستا په پرسنل گروث کې. نو 5 شان دي بیا درته ریپیټوم. اول واره خپل چې کوم لیمیټینګ بیلیفز دي هغه انډرسټینډ کړه. دویم ستا سره چې کوم ډوپامین دی هغه انډرسټینډ کړه، د لو سټیمولیټینګ اکټیویټیز د پاره اکټیو کړه. دریم ستا مایندفولنس دی. څلورم چیټ یور سیلف، د ځان سره خبرې کوه اور پازیټیو میسج وځان تر کوه. پنځم ستا ګول ویژوالایز کوه، ستا سب کانشیس مایند به په دې باندې اویر کیږي. اوس که چیرې موږ دا وایو ستا سب کانشیس مایند زه په لرنینګ کې څنګه یوزولی سم، که زه دا وایم زه لانګ لاسټینګ لرنینګ وکم، زه هغه لرنینګ کوم چې هغه زما سره ګرد عمر را سره وي. ولې ستا سب کانشیس مایند خو زموږ سره کیپاسټي لري او هغه انلیمیټډ د موږ په سټارټ کې وویل د دې میموري بینک بیسیکلی لیمیټ سته نه. که ته دا غواړې چې زه په دې باندې لایف لانګ لرنینګ وکم، د دې شي دپاره به ته یو څه سټیپس فالو کوې. اوله خبره خدا ده. الیور هومز څه وایي؟ A mind that is stretched by a new experience can never go back to its old dimensions. کچیری یو دماغ نیو ایکسپیرینس فیل کی، یو نوی آئیډیا ریسیو کی، دی بیا د خپل زوړ ډایمنشن له پګر د ژوند نشي تللی. مثال کے طور پر زه دا وایم د یو ایجوکیټډ او د ان ایجوکیټډ فرق چیش دی؟ صرف اور صرف ایکسپیرینس دی. اور ایجوکیټډ خپل ایکسپیرینس د چیز حاصل کړي لرنینګ سره. اور موږ همیشه لرنینګ بیهیویر کیو چې پیدا سو د مور پلار سره چې پیدا ستا جنم وسولی دا ستا سره یو انیټ بیهیویر در سره دی چې هغه ته صرف اور صرف شیدې چړلی سي. موږ سکلینګ کولی سو د شیدو صرف اور صرف دا زموږ انیټ بیهیویر دی. نو بیا اگر د موږ ته میلاویږي په لرنینګ سره، ته که ولاړېږې لرنینګ به کوې، ته که ګایېږې لرنینګ به کوې، ته که یو شی زده کوې ته به د هغه دپاره لرنینګ کوې. دا ایکسپیرینس سره راځي. نو موږ که چیرې دا غواړو سب کانشیس مایند سره لایف لانګ لرنینګ وکړو، د هغه دپاره به موږ راولاړېږو، بکس به وایو، موږ به سټډي کوو. دا سټډي بیسیکلی مطلب دا نه دی چې زه خالي وځان ته انپوټ ورکم. چې ورکم انپوټ، زه خالي کتابونه وایم، زه ځان ته انپوټ ورکوم او زما آوټپوټ زیرو وي. اوس انپوټ چیش دی اور آوټپوټ چیش دی؟ یو شی ته وایې، یو شی ته ډیلیور کوې، تا یو شی لرن کلی، تا یو شی یو میسج ځان ته ورکلی، یا کچیرې ته دا لیکچر اوري د یو ټیچر سره، کچیرې ته یو بک وایې، دا ستا فوټو ریسپټرز دی، دا هم ستا برین لځي، دا هم هلته انپوټ پیدا کوي. که د یو چا څه یو شی اورې دا هم دورې انپوټ پیدا کوي. لیکن کچیرې آوټپوټ نه ولي، دا لرنینګ ته موږ شالو لرنینګ وایي. کم لرنینګ ورته وایي؟ شالو لرنینګ. او شالو لرنینګ چیش دی؟ پاغه کې دا لرنینګ ستا سره د فیو منټس دپاره، د فیو منټس سے لیکر بیا د فیو هارز دپاره یا د فیو ډیز دپاره یا میکسیمم د فیو منثs دپاره دی. کچیرې ته څومره انپوټ وځان ته ورکوې د غومره به ځان ته آوټپوټ ورکوې. اور ستا آوټپوټ به ستا د انپوټ سره ډبل وي، 2x. 1x که ستا انپوټ دی ستا آوټپوټ به چیش وي؟ 2x. اوس کچیرې مثال کے طور پر تا ته یو څوک بک درکړي اور هغه بک ته وایې، هغه بک ته ووایي اور هغه ستا څه بیا پوښتنه وکړي چې څنګه و دا بک، یا بل سړی ستا څه پوښتنه وکړي چې دا بک خو تا ووایي څنګه و، موږ جواب د هغه دی چې یار دا ډېر ښه بک و، ما ووایي ډېر ښه انفارمیشن پکښې و. که چیرې هغه ستا څه دا پوښتنه وکړي چې د دا بک څه تا ته چیش میلاو سو، تا چیش ځینې واخیستل، نو دلته بیا موږ نیل یو. زموږ څه چې کوم ټیک اوې ده د هر انپوټ څه موږ ته ټیک اوې نه در معلومیږي. خاص طور پر سټوډنټس چې دوی سټډي کوي بار بار دغه کمپلین کوي چې زه یو شی وایم زما بیا ویرسي، بیا ټیچر ورته وایي ریویژن کوه. اصل کې ستا انپوټ زیات دی، آوټپوټ دې کم دی. اوس ته انپوټ زیاتوې، دومره بیا نه زیاتوې چې ستا در آوټپوټ زیات سي. اور ستا آوټپوټ به همیشه ستا در انپوټ زیات وي، 2x یعنی 2 ټایمز به زیات وي. د دې دپاره که چیرې ته یو بک ووایې، هغه بک چې تا یو چپټر کمپلیټ کړلی، د دا یو چپټر کمپلیشن نه بعد به ته دا بک لوځئ اور د دې ریفلیکشن به کوې. ریفلیکشن شاید په اکیډمیز کې په لینګویجز د سټوډنټس ته هره ورځ ریفلیکشنز ورکول کېږي. ستا چې کوم ریفلیکشن د دې بک دی، ستا ټیک اوې چې ما دا یو چپټر ووایي د دا چپټر سره ما ته چیش را میلاو سو، دا ستا ریفلیکشن دی. بیا ته پر برین باندې سټرس واچوه. ستا برین تا ته یو شی نه یو شی درکوي
هغه کم چې تا انپوټ ورکړی دی دا برته ریکال کیږي، دا برته څه به کیږي؟ ریکال کیږي. نو که چیرې ستا صرف او صرف انپوټ وي آوټپوټ دې نه وي، دا انپوټ تا ته توانه دی، ولې دا برته زموږ څه وځي، ها प्रॉपरली 100% نه وځي، په سب کانشس مایند څخه بیا هو سکتا ہے انکانشس مایند ته ولاړ شي او هغه در سب کانشس مایند هم لاندې دي. نو زموږ به صرف او صرف انپوټ نه وي، زموږ به آوټپوټ هم وي. آوټپوټ تا ته په ریفلیکشن سره ملاویږي اور یو زموږ سره د شیرینګ سره ملاویږي. که چیرې ته ستا انپوټ شیر کې د خلکو سره، د خلکو سره شیرول مطلب چې دی و خلکو ته ویل. که تی اوریدلی وی the best way to learn something is to teach it. یو شی کچیر ته په صحیح معنی زده کول غواړي او بل چاته وای. نو په شیرینګ سره ستا چې کوم انپوټ دی هغه ستا د آوټپوټ، ستا چې کوم آوټپوټ دی هغه ستا د انپوټ څخه زیاتیږي او دا ستا میموري در شارپوي او دا آیډیاز بیا زموږ له ذهنه څخه په اساني سره نشي وتلی. نو اول انپوټ به دی، بیا به دغه سره आउटपुट भी, आउटपुट बस सर 2x भी, हम पर रिफ्लेक्शन बांधी और हम पा शेयरिंग बांधी. कची रीता रिफ्लेक्शन के और कते शेयरिंग के द्वाड़ ता फायदा दरके. कचीर मर्ज दा गवाड़ू چې دا मेमोरी प्रोसेसिंग को د دې د پاره به مر اول رجسٹریشن کو هغه انپوټ دی. یو شی تا واوره دی، یو شی تا هغه ټایم چې تا واوره دی یا تا ولیدلې دا ستا په خپل برین کې تا واچول. لیکن سوال لا دی دا څه ټایم چې تا رجسٹریشن کولې، دا څه ټایم چې تا آیډیا گین کوله، هغه ټایم بستا 100% اټینشن وي، 0% ډیسټرکشنز به موږ نه پیدا کو. مثال کے طور پر زموږ ډیسټرکشنز ډیر واضح مشترا معلوم دي. زموږ ډیسټرکشنز مر سره چشتي زموږ موبایل، زموږ سمارټ فونز دي. ته سټډي کوي، یو نوټیفیکیشن دراله کاغه د واتس اپ غدي کدي یو میسج غدي تعالی رالی کئی وندو د هر شن نوټیفیکیشن تا ترالی مجھے خامخا دا نوټیفیکیشن ته انسر ورکو، خامخا به ته ګوري تب خامخا ستا 100% چې کوم اټینشن دی چې ته کوم سټډي کوي داغه سبته ډایورټیج او تب را ولاړیږي دا نوټیفیکیشن ته به انسر ورکي. دا داسې دی لکه ته چې انسر نه ورکي هغه نوټیفیکیشن را ولاړیږي تا درستونی نسی، او که تا درستونی نسی نوټیفیکیشن خو بیا صحیح دی انسر یک، اور کدی نه نسی نو بیا د نوټیفیکیشن آف ک. په سټډي کې به ته 100% اټینشن ورکي. کدی 100% اټینشن ورکول ستا انپوټ ډیر سترونګ دی. دویم ریټینشن دی. ریټینشن چې شتوای دا کم انپوټ چې تا په برین کې اچولې دي دا به در 100 ټایم پوری ته دوره هولډ ساتي. ریټینشن ماته تو ویل چې هر آیډیا، هر چې کوم زمر سره میسج، هر انفارمیشن چې تا و دماغ ته ورکړي هغه به ته هولډ ساتي، ریټینشن به کوي. دا ریټینشن پر چیز ډیپند کوي، دا ریټینشن ستا سره پر آوټپوټ باندې ډیپند کوي. ما درته ویل که ته دا غواړې یو میسج، یو انفارمیشن زه د ډېر ټایم پورې په خپل دماغ کې کښېږدم نو ته به هغه څه به کوې، د هغه به آوټپوټ، د هغه آوټپوټ چې شولې دوه ریفلیکشنز او یو در سره شیرینګ دی. که چیرې موږ دغه کار وکړو زموږ چې کوم ریټینشن دی، ریټینشن پاور هولډینګ کیپاسټي د سب کانشس مایند پلس چې دی بیا دا میسج و کانشس مایند ته ورکړي دا به ډېره زیاتېږي اور ستا آوټپوټ به همیشه 2x وي، 2 ټایمز وي. اچھا نیکسٹ مر سره ریکال دی. اول رجسٹریشن، سیکنڈ مر سره ریټینشن، دریم مر سره ریکال دی. ریکال اصل کې ستا صحیح انفارمیشن پر صحیح ټایم باندې ریممبر کول دی. کچیر تعالی صحیح انفارمیشن پر صحیح ټایم در پیا شو دا ستا ریکال دی اور ستا ریکال زیاتی رستا پر ریټینشن باندې. نو که زه دا غواړم چې زما ریکالینګ پاور زیات سی، اگر ریکالینګ پاور ماته څوک راکړي، یو څوک نه راکړي، سب کانشس مایند راکړي. اور سب کانشس مایند کته سترونګول غواړي هلته بستا آوټپوټ دوه شان ریفلیکشن اینڈ شیرینګ. دا ریټینشن در سترونګي اور که ستا ریټینشن سترونګ سولي، ستا ریټینشن سترونګ سولي ستا ریکال هم سترونګ دی. د دې سیشن چې کوم زمر سره لاست پورشن دی، لاست ډسکشن دی، هغه زه د پروکراسټینیشن څخه سٹارټول غواړم. اور پروکراسټینیشن زمر سره بیسیکلی د هر سړي په دا مجلس کې ناست د ټولو ملګرو عادت دی
اور دا پروکراسټینیشن هغه خطرناک ټول دی چې هغه موږ استعمالو د خپل کیریر د ډسټروي کولو لپاره، د ختمولو لپاره. پروکراسټینیشن چې ته وایي، پروکراسټینیشن د نن کار و سبا ته هیله کول دي، او هغه سبا هېڅکله نه راځي. په کلاس 5 کې به مې دغه سوچونه ول، میټریک مې وسولیم به دغه سوچونه و، اف ایس سی کې به هم دغه سوچونه و، ماسټرز به وکم دغه سوچونه به و، اور هغه زموږ سبا به نسي را. دلته زموږ سره ډاکټر پیر سټیل یو ریسرچر دی. دی دا وایي د د ریسرچ په 2016 کې پبلش شوی دی. دی دا وایي in last 40 years there has been 300% to 400% growth in chronic procrastination. په تیر 40 کالو کې 300 سے 400% پروکراسټینیشن زیات شوی دی. خلک د نن کار پر سبا باندې لګي، او هغه درګردو غټ چې کوم زموږ سره د پروکراسټینیشن نشه دغه په سټوډنټس کې ده. د په ریسرچ کې دی وایي یو سروې کړی ده، دی بیسیکلی د آکسفورډ څخه دی وایي سی ایوریج سټډي چې کوم زموږ سره سوري د دې چې کوم ایوریج سروې ده په هغه کې دا ویل چې عام سټوډنټس چې کوم ګریجویټ سټوډنټس دي د یونیورسيټي هغه په ورځ کې 221 مرتبه خپل موبایل فونز ګور. دا 2016 سټډي ده، خو زه دا وایم در 221 و زیات کم نه دي. پر برنا کوم خپل سمارټ فونز ګورو 221 مرتبه یو سټوډنټ خالی خپل موبایل فون ګوري د یو څو نوټیفیکیشنز د پاره. سوال دا دی دا پروکراسټینیشن چې موږ دومره زیات عادي شکار شوي یا د دې شکار شوي یا موږ ته دا د دې لت لګېدلی دی، وجه یې چې شته هغه تمام لیمیټینګ فیکټرز دي چې ما ته در وښول. که ستا سوشل میډیا ده یا که ستا هغه دوستان دي چې هغه ته د خپل ګوله څخه راکشول غواړي، ستا لایک په لینک کې. نو زموږ سره د سټوډنټس چې دا دومره زیات یوز دی د سمارټ فونز هغه پازیټیو گروث هم پیدا کولای شي، لیکن که چیرې ته د پازیټیو ورک د پاره استعمال کې. زه خو دا وایم که چیرې یو سټوډنټ سټډي کوي د یو مینینګ د پاره دی موبایل فون ډیټا نه خلاصي، ولې د لخامخا واتس اپ نوټیفیکیشن راځي، د بیا واتس اپ نوټیفیکیشن ریپلای ورکوي، د بیا برته خپل میسج لراځي، سب کانشیس مایند هغه ایډیا شاته وړي، د دوست میسج فارورډ راوړي، نو دی بیا 100% اټینشن ورکولای شي خپل کورس ته یا د ټاپک ته چې دی هغه سټډي کوي. موږ پروکراسټینیشن ولې کوو؟ ریزن یې چې شته زموږ پروکراسټینیشن د سبقه د پاره دی، زموږ پروکراسټینیشن صرف او صرف د خپل جاب انټرویوز د پاره دی، زموږ پروکراسټینیشن د کیریر د جوړېدو د پاره دی. سوال لا دی کله تا د سمارټ فونز د پاره پروکراسټینیشن کړی دی؟ که زه چیرې ستاسو موبایل فون کښېږدم او زه تا ته وایم یوه میاشته بعد به ستا موبایل فون تا ته ریټرن کېږي، ته یوه میاشته دا خبره ټال کولی شې؟ مطلب ډایرکټلی او انډایرکټلی موږ پر خپل سمارټ فونز باندې ډیپینډنټ یو. بیا د خپل کیریر سره ولې دا کیل وکړو؟ خپل ژوند ولې خرابو؟ که چیرې ته د نن پروکراسټینیشن ته ګورې دا ستا د سبا ریګریټس دي، دا به بیا ته سبا ارمانونه کوي. او دا زموږ سره ډېر بیخي ډېر مثالونه دي، لږ مثالونه نسته چې هغه بیا پر یو ټایم کې په هغه شي پسې ارمان کوي، او ته به هم ارمان پسې کوي، بیا به خپل بچانو ته دغه نصیحتونه کوي، لیکن تا چې خپل مور پلار سره دوکه کړې ده ستا بچان هم ستا سره کوي. اصل کې دا یو عادت موږ ته جوړ شوی دی، او دا عادت موږ ته هغه ټایم موږ دا عادت پرېږدلی سو چې زموږ سب کانشیس مایند موږ په پازیټیو ورک کې پازیټیو فریم ورکس راواخلو. دا چې کوم کھوکھلا ډانچه موږ درولې ده دا موږ ډکه کو د پازیټیو تھاټس، او دا ستا سب کانشیس مایند بیا تا د پروکراسټینیشن سره لرې کولی شي. زه چې کوم زموږ سره د کالج سټوډنټس دي زیادتر پروکراسټینیشن صرف د دې شي دپاره کوي چې دوی هغه آخري تاریخ ته یونیورسټي سټوډنټس به په دې کې ناست دي، هغه دا خبره کوي د اساینمنټس وغیره جمع کېدل دي یا یو د دې چې کوم کویز پریپریشن دی خامخا دی هغه آخري ډیډلاین ته دی جمع کوي یا دی خامخا هغه آخري ورځې ته تیاری کوي. دا ډیډلاین ستا په دې وجه دی په هغه آخري ورځ باندې اټلیسټ کار مکمل کړي. لیکن که چیرې ته ګریجویټس ولې بیا خو ډیډلاینز نسته، بیا خو دلته خو یونیورسيټي پتا په زوره کار کوي، کالج پتا په زوره کار کوي، سکول پتا په زوره کار کوي. که چیرې دا ټایم تیر سولې
دا فیز تیر سولی او دا ډیډلاینز ختم سول بیا به پتا باندې کار څوک کوي دا بیا انډلس پروکراسټینیشن دی بیا به ګرد ژوند په سبا کې پر در تیر سي او په لاست کې بیا به موږ ریګریټس کو ډیر خلک د هر چا سره خپل سوچ دی هر یو دا غواړي چې زه په خپل فیملی ته ځان وښکاره کم ډیر غریب سټوډنټس موږ په مابینځ کې ناست دي چې هغه دا غواړي چې زه خپل مور پلار راپورته کم زه د علاقې خلک راپورته کم لیکن سوال دا دی که ستا د پروکراسټینیشن د وجې سبا ستا مور پلار ستاسو ولاړو دا ستا پروکراسټینیشن ته د دا شي څه اوایډ کړلی تا ځان نه کې ښکاره و مور پلار ته نه ستا مور پلار ته ویل دلی چې پر کوم ځای باندې دی ستا څه تی غوښتلی چې ته پر دا سټیج باندې دی تا ووینې ولې صرف اور صرف ستا چې کوم پروکراسټینیشن ولی هغه ته د دا شي سره وګرځولی نو بیا به فالتو ریګریټس یوه معنا هم نه لري اوس د وزدستي څه د سبا څه نه د وزدستي څه د آیډیاز چینج کړي یقین وکړئ ډېر پازیټیو چینجز به دې ته میلاو شي پر دې باندې یو څو تیوریز دي هغه تیوریز کې اوله تیوري د ایکسپیکټنسي تیوري هغه ایکسپیکټنسي تیوري څه وایي هغه وایي که چیرې د یو سړي موټیویشن ته موږ وګورو چې د یو کار دپاره دی څومره موټیویشن لري هغه ډیپینډ کوي د ایکسپیکټیشن آف ریزلټس باندې د یو کوچنی مثال در کوم your motivation for a task is directly proportional to the expectation of results کته د یو کار د پاره چې هغه ستا ګول دی دغه د پاره کچېرې ته موټیویشن غواړې هغه ستا ته خپل ریزلټس در معلومیږي ستا ریزلټس چې څومره زیات های ول ته به د غومره زیات موټیویشن لري یو کوچنی مثال زه در کوم کچېرې زموږ سره د بورډ افیس والا دا اوس کې اعلان وکړي او دا وایي چې د ډسټریکټ 3 ټاپرز ته موږ یو شل لکه روپۍ انعام ورکړو دا یو جسټ یو سټیټمنټ دی زه کوم زه هم که چیرې د بورډ افیس والا دا خبره وکړي چې د اف ایس سی ډسټریکټ ټاپرز ته یا د میټریک ډسټریکټ ټاپرز ته چې کوم 3 ټاپرز دی هغو ته 20 لاک روپۍ انعام ورکړو اوس دلته دوه قسم خلک دي یو سټوډنټ هغه سټوډنټ دی چې هغه شارپ سټوډنټ دی د اول سره سبق وایي د هغه ایکسپیکټیشنز د ریزلټس چې دي های دي دی به هایلی موټیویټډ وي دی به ډیر مهنت ورته کوي لیکن یو آلریډي کمزوري دی بیک بینچر دی سبق نه وایي د دا ایکسپیکټیشنز ور معلوم دي چې یاره زه مهنت وکم زه دا اچیو کولی نه سم نو دی به بیا موټیویشن به نه چاهتے ہوئے به هم دی به موټیویشن نه لري ولې نه لري ریزن دته ایکسپیکټیشنز معلوم نو خپل ایکسپیکټیشنز همیشه های ساتي کستا ایکسپیکټیشنز های وي بیا ته ښه کار کولی سي بیا به ستا موټیویشن های وي بیا ته هغه کار په صحیح معنا کولی سي هغه ته بیا ته انسپایر هم او موټیویټډ به هم وي او که چیرې ته زموږ سره ایکسپیکټیشنز لو ساتې بیا به ته ډیموټیویټډ وي بیا به ته همیشه د هغه کار سره به ستا چې کوم انسپریشن دی هغه به نه وي دویمه تیوري د نیډ تیوري ډیوډ میکلیلنډ په 1960 کې دا پروپوز کړی دا تیوري وایي نیډ ضرورت دی وایي انسان 3 قسمه نیډ لري 3 قسمه ضرورت لري یو زموږ سره نیډ فار اچیومنٹ یو نیډ فار افیلیشن او یو نیډ فار پاور یو نیډ دی د اچیومنٹ لپاره چې زه یو ګول اچیو کول غواړم یو نیډ دی د افیلیشن لپاره چې زه په یو سوشل ګروپ کې په خلکو ځان پیژندل غواړم زه یو سوشل کار کول غواړم چې هغه کې خلک ما ایکسپټ کړي او یو نیډ دی د پاور غ چې په هغه کې زموږ سره ډېر خلک باسي ټایپ وي ډېر خلک لیډرز وي هغه دا غواړي چې زه یو خاص ټیم د ځان سره لیډ کړم اوس ته په ځان کې وګوره ته کم نیډ لرې ته کم ضرورت لرې درې سره خو په یوه انسان کې نشي راتللی خپل نیډ ته وګوره چې هر نیډ لرې ستا د هغه نیډ دپاره به ته زیات موټیویشن لرې که چیرې ستا اچیومنټ دی یا افیلیشن دی یا پاور دی چې هر نیډ ته لرې د هغه نیډ دپاره ډبل محنت وکړه که چیرې تا ته خپل نیډ در معلوم سولی او ته په هغه نیډ پسې بیا 100% ورک وکې بیا ته خپله ګول اچیو کولی سي دریم زموږ سره کمیولیټیو پراسپیکټ تیوري یا موږ ودې ته لاس ایورژن تیوري وایي لاس ایورژن تیوري چې ته وایي په لاس ایورژن تیوري کې موږ دا وایو ډیر خلک د ریوارډ څخه دومره نه خوشحاله کیږي که چیرې ته ودې ته یو ریوارډ ورکړې ته ودې ته یو ګفټ ورکړې ته ودې ته یو
ودته چې کوم ریوارډ ملاویږي یا چې پاغه باندې ودته ریسپیکټ ملاویږي داغه د پاره د دومره موټیویټډ نه وي، د دومره موټیویشن نه لري لکه د یو شی د لاسولو د پاره. یو مثال ته در کوم، کچيري یو سړی زمر سره هغه معذرت غواړم کچيري په مش کې یو څه او به خلک څه چې داغه وزن زیاتی یو سړی دی داغه وزن زیاتی ورته ودته دا خبره کوي چې دا وزن کم کا. وزه یو کښنه مثال در کوم، کچيري داغه وزن زیاتی ورته ورته وای چې ایکسرسایز کوه فټ به بدن مې فټي، ستا بدن چې فټي نو تبا چې کوم ستا باډي فزیک دی هغه بستاغه ډیر سترونګ وي ورته برابر وي. دا د ریوارډ ملاو سو کنه سو ملاو د چې کوم فزیکل هیلث یې برابر سولې. داغه سړی دی د بد دا ریوارډ څخه ډیر خوشحالي یا د ته ډیر زیات موټیویټډ وي. کچيري داغه سړی دی تور توای چې بای ایکسرسایز وکړه، مرستاد بلډ ټیسټ وکتل پاغه کې د شوګر امکانات زیاتی، پاغه کې د بلډ پریشر امکانات زیات دي، ستا بي پی به د یو څه ټایم سره نور زیاتیږي، خدای نه خواسته د ټایم براس بیا موږ وتا ته سټنټ درچو. داغه یو سړی دی اول واره تا ریوارډ ورکولې، فزیکل هیلث ورکولې، د دومره موټیویټډ نه دی لکه چیرې دویم واره تا ورته ویل کچيري ستا سره ته ایکسرسایز نه وکې ډیر زر به د ډایبټیز شکار سي، ډیر زر به د کارډیو واسکولر ډیزیز شکار سي، د زړه د ناجوړیان شکار بسي. په دویم سټیج کې به ډیر زیات موټیویټډ وي. نو همیشه و دې شي ته مګوري چې ماته هغه اچیومنت راسي، هغه اچیومنت ته به زه چش حاصل کم، دا شي ته ګوري دا در پرسنټ ټو پرسنټ ډیپند کوي. و دا شي ته ګوري کچيري زما صدا موقع ولاړه زبچش لاس کم زما سبچش ولاړ سي، دلته بستا موټیویشن بیا هاي وي، بیا به تاغه ګول خامخا اچیو کول غواړي. دغه رنګه په یو افیس کې دوه امپلایز د کار کوي، یو امپلای ته تداوی چې دا ټاسک خامخا کمپلیټ کا بیا به تا پروموشن ملاوي، اور دغه امپلای دی کته دا ورته وای چې دا ټاسک خامخا کمپلیټ کا کنه د نوکری سره دی باسم. په کم کنډیشن کې به د موټیویشن ډیر هاي وي، په سیکنډ کنډیشن کې ولی د 10 منټ سره لاس کیږي، د 10 څخه جاب روان دي. نو همیشه په لاس اورژن تیوري کې مرتدا راشي چې د یو خاص ټاسک چې کم ریزلټ دی داغه ستاسو چې لاسيږي ستاسو چې ضایع کیږي پر هغه باندې فوکس وکړه، بیا بستا موټیویشن هاي وي، بیا بستا موټیویشن دغه کار لپاره همیشه سترونګ وي او هاي وي، تب انسپایر ہے. دویم پارت د دې تیوري غچشتي دا پرسن ټو پرسن هم چینج دلای شي. زه یو مثال در کوم، دوه خلک دي، یو د ډیر غریب سړی زوی دی او یو د ډیر امیر سړی زوی دی. غریب سړی زوی کچیر مهنت وکي دته یو جاب ملاوس ولې دغه جاب د پاره د امیر سړی زوی کار کوي. د غریب سړی په زوی کې ډیر چینجز راځي، د لایف به ډیر چینج سي، لیکن چې کوم مر سره د امیر سړی زوی دی دغه سره به آلریډي دغه د سہولیات ور سره دي، د په باډي کې د په لایف کې دومره چینجز نه راځي. نو موټیویشن به همیشه د غریب سړی غزياتي. نو ځان به همیشه د خپل ټاسک د پاره غریب ساتي چې زدا لاس وکم د دې لاس سم ته کم توانون رسیږي، بیا ته موټیویشن ته به دغه کار د پاره موټیویشن لري. لاست از مر سره هایپربولیک ډیسکاونټینګ تیوري، په دې کې زمر سره همیشه خلک د ډیر لږ ټایم د پاره چې په کم ټایم کې ودته ډیر منافع وسی شارټ کټس چې موږ ورته وایو د پاغب سیمنډ وي. د دا غواړي په لایف کې همیشه چې زه شارټ کټ په فزیکس کې به ډیسپلیسمنت اوریدلې شارټیسټ ډیسټنس بټوین 2 پوینټس، د خامخا د ډیسپلیسمنت په شکار کې د خامخا دا غواړي چې زه په لږ ټایم کې خپل ګول اچیو کم، او په ژوند کې شارټ کټس نشته. کچيري ته په لږ ټایم کې تکاته چې په شارټ کټ باندې کم منافع رسیږي، د لانګ لاسټینګ یا د زیات ټایم د لپاره سوچ پر وکي، فوکس پر وکي، تا ته د وسخه د خپل چې کوم ګول اچیومنت دی چې پتا ته په فیوچر کې 15 کال بعد 10 کال بعد کمی فائدې درسي، او زه تا ته دا وایم یو ګول دی ته اچیو کا تا ته په 10 ورځې کې یا په 1 میاشت کې یا په 1 کال کې تا ته د دې ریزلټس ملاويږي. هر سړی به دغه شارټ کټ لار اختیار کی، لیکن په لایف کې به تی شارټ کټس نه اختیاروي. اور شارټ کټس چې چا اختیار کړی دي
که زه درته وایم شارټکټس تی ته در ما ښه در معلوم دي په لایف کې شارټکټس بیخي ډېر زیات دي لیکن آیا په شارټکټس باندې ستا لایف کم لایف چې تا امیجنیشن کړی دي هغه ته اچیو کولی سې هېڅکله نه سې اچیو کولی هغه شارټکټ لاره په شارټ په آسان الفاظ کې تی ته وایم د حرامخورۍ لاره ده نو شارټکټس به په ژوند کې نه کوي زما چې کوم د نن ډسکشن ولی آی هوپ سو ستی تر زه دا وایم چې شاید وتی ته به په صحیح الفاظ کې ما در رسولی وي یو دوه هفتې زیات ما پر دې باندې کار وکړی زه د دې ټول ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوم سر ته یوه خبره وکړه تاول د ایجوکیټډ او د ان ایجوکیټډ په مابینځ کې د ایکسپریمنټ فرق دی موږ ستې په معاشره کې موږ ته ډېر داسې خلک لیدلي دي چې مطلب هغه انپړه وي ان ایجوکیټډ وي او لیکن هغو خلکو سفرونه ډېر کړي وي د هغو ایکسپریمنټس دي ډېر زیات دي نو دا مسله دا سوال که دې لږ راسره بالکل ما درته ویل د یو ایجوکیټډ او د ان ایجوکیټډ په مابینځ کې د ایکسپیرینس فرق دی لرننګ بیهیویر پر دې باندې موږ ډسکشن کولی بالکل لرننګ بیهیویر ما ته ویل چې انسان له موره څخه پیدا سي بیا تر مرګه پورې دی په لرننګ فیز کې دی نو که ته دا وایې یو سړی ان ایجوکیټډ دی د ایکسپیرینس حاصل کړی دی څرنګه د یو چا سې اورېدلی دی د یو ځای یې لیدلی دی اصل کې دا ته موږ ان ایجوکیټډ نسو ویلی ایکسپیرینس د بیا هم حاصل کړی دی نو زه دا خبره کوم چې ډېر خلک زموږ سره یو شی لرن کړي مثال کې تو پر زتا ته دا وایم یو سړی دی هغه لرننګ اخیستی دی زده کړې کړې ده د چی څه زده کړه کړې ده ډېر خلک د دې خپلو ټکرو څه زده کړه وکړي ډېر خلک به وایي چې ما په ژوند کې ډېر ټکرې خوړلې دي او ما ایکسپیرینس زیات شوی دی نو که زه دا وایم هغه کم چې ما د منځ فرق ښودلی صرف او صرف ایکسپیرینس دی هغه لرننګ بیهیویر ته د کتابو په شکل کې د یو چا څخه اورې یو شی وینې په ګردو حالتو کې تا ته ایکسپیرینس ملاویږي نو هغه سړی هم دی نه دی چې د په ژوند کې هېڅ نه دی لیدلی په کمره کې بند ولی د اډاپټیشن وکړی دی ولاړلی یو څه ویلدل هغه د چې شی ویلدلی هغه د په برین کې انپوټ جوړ کړی او دا انپوټ د اؤټپوټس ولی د ایکسپیرینس کړی موږ ته 15 پوینټس ول د سب کانشیس مایند سټیمولیټینګ لپاره بالکل په دې کې یو پوینټ دا اوس موږ لو سټیمولیټینګ اکټیویټیز او های سټیمولیټینګ اکټیویټیز بالکل په دې کې ډېر غټ کردار د ډوپامین شاباش نو آیا دا پر ایکسټرنل سراوندینګ باندې افیکټ لري که نه بالکل لري صحیح خبره ده اوس مثال کې طور پر ته دا غواړې چې زما ډوپامین لیول دې زیات سي د لو سټیمولیټینګ اکټیویټیز لپاره ته به څرنګه زیاتې ته به ستا د انوایرمنټ څخه های سټیمولیټینګ اکټیویټیز باسې هغه چیش دی مثال کې طور پر که ته دا غواړې زه لرننګ زیات کم زه ریډینګ وکم زه چې کوم مایندفول ټاکس د خلکو سره واورم دغه لپاره به ته دا کم چې های سټیمولیټینګ اکټیویټیز دی هغه به د ژوند باسي نو دا ستا انوایرمنټ ولی دا ستا د انوایرمنټ ستا وباسل ستا برین فوکس ولی پر سلو لرننګ باندې یا پر لو سټیمولیټینګ اکټیویټیز باندې نو د انوایرمنټ سره بالکل دا چې کوم زموږ لرننګ دی بلکې موږ دا خبره کوو چې کوم انیټ بیهیویر دی انیټ معنا انبورن بیهیویر هغه بیهیویر چې هغه ته د مور پلار څخه پیدا سي ته د ځان سره راوړي دا بیهیویر خالی موږ ته جنټیکلی ملاویږي نور هر بیهیویر موږ د ایکسپیرینس څخه اخلو او ایکسپیرینس موږ ته انوایرمنټ راکوي څوک راکوي انوایرمنټ راکوي سر اکارډینګ ټو ډاکټر سر احمد وای انسان شاید سب کانشیس مایند چې کم دی بیان القرآن جلد نمبر 1 په دې کې د وایي چې انسان سب کانشیس مایند دی یا سب کانشیسنس چې کوم سیستم دی دا چې کوم راغلی دی دا د آدم علیه السلام چې کله کریشن وسلو کله چې آدم علیه السلام پیدا کېدی نو فرشتو چې کوم عرض وکړي چې یا الله زموږ یو د انسان څه ضرورت دی نو بیا الله پاک انسان ته یو ګفت ورکړي دا ګفت دا ولو مختصرا چې وده ته یو پاور ورکړي و دې ته سب کانشیس مایند یا سب کانشیس سیستم ورته ویل سو نو سب کانشیس سیستم چې کوم ولو نو بیا چې کله الله پاک دغه انسان د آدم علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې پلانکې شي کم شی دی د دې نوم راوښی نو چې وربیا شوی نو هغه سب کانشیس سیستم هغه ګفت ولو نو دا ګفت چې کوم ولو د وخت سره ډیولپ کېدی تر نن دوره پورې نو هغه ډیولپمنٹ چې را روان دی تر نن دوره پورې بیا چې نن موږ ورته وګورو په ډیرو سوسایټیز کې سب کانشیس مایندز
مطلب پر پیک باندې دي او پر ډیر سوسایټیز کې ډیر پر مطلب پر لو سټیج باندې دي. نو بیا داسې کوم فیکټرز دي چې کلیکټیولی سب کانشیس مایندز د موږ واخواته نه بیا یا کلیکټیولی سب کانشیس مایندز کموي. اوس هغه فیکټرز ماته ته دروښول با انسان ته اشرف المخلوقات ټرم چې استعمال سولې د دغه شي د لپاره استعمال سولې د سب کانشیس مایند چې کوم کیپاسټي ولا هغه انلیمیټډ ولا نو دا ول دا دومره پاورفل دی. ماته ته د دې مجلس په سٹارټ کې ویل چې ریسرچ چې کوم سټډي ده هغه وايي پر سیکنډ یو پرسن 11 ملین بټس انفارمیشن دی ریسیو کولای شي او هغه ګرځي چاله سب کانشیس مایند. اوس که زه دا وایم د دوه سوسایټیز کمپیریزن زکوم په هغه سوسایټي کې چې الته سب کانشیس مایند استعمالیږي د چیز لپاره استعمالیږي د پوزټیو گروث لپاره او هغه سوسایټیز چې الته نه استعمالیږي د دې 15 فیکټرز موږ په دغه سیشن کې سټډي کړل. هغه 15 فیکټرز چې شول خپل لیمیټینګ بیلیفز کمول پر ګرد اورال هغه کته چیرې د یوې میاشتې یا د 40 ورځې لپاره دا شی ته ریپیټ کې ما دویم وارم دا شی ریپیټ کړی. دویم وارم موږ دا ویلې چې موږ خپل ډوپامین خپل چې کوم د ډوپامین لیول دی هغه معلوم کو دا هغه انډرسټینډ کو. دریم بیا مایندفولنس ولی څلورم موږ دا خبره وکړه کچېری ته دا غواړي چې ما سب کانشیس مایند اویر سي نو د ځان سره به چاټینګ کوي. اور لاسٹ ولی ویژوالایزیشن دا هغه فیکټرز دي دا زنه وایم دا ریسرچ سټډي وای دا هغه 15 فیکټرز دي چې ستا سب کانشیس مایند راوښي اور دا ستا چې کوم سب کانشیس مایند واره راوښولي تا د معاشره د نور خلق سره جلاس ولې. اور پدې کې الیور هومز یو سټیټمنټ کستې په یاد ما اوس تروښه ولې چې یو مایند یا یو برین یو نوې ایکسپیرینس حاصل کې دی بیا زړه ډایمنشن لنځي نو هغه نوې ایکسپیرینس موږ و سب کانشیس مایند ته ورکولای شو د دې 15 فیکټرز اور په دغه وجه دا د یو کمزوري معاشره او د یو شی معاشره فرق پیدا کوي د سب کانشیس مایند په ذریعہ باندې کچیرته دا غواړي چې د دوړ مابینس کې تمیز راسي دغه 15 شان ترګور ضروري دي او دا غو ریسرچ ورک ولې سي. بالکل موږ دا وایو دا په زموږ په ډسکشن کې ما انکانشیس مایند نه کې ډسکس. انکانشیس مایند د انسان د سب کانشیس مایند سم لاندې دي هغه مور په ډیپت کې دي. کچيري ستا خامیان دي یو څه د شان دي چې هغه موږ بالکل د خلکو سپټ کړی دي او ته یقین وکي هر سړی په ځان کې خامخا یو څه داسې خامیان لري چې هغه نه دی د یو چا سره ډسکسول غواړي په هغه شانو د شرمیږي هغه شان زموږ په انکانشیس مایند کې پراته دي او هغه د سب کانشیس سم لاندې دي. نو موږ دا وایو چې ستا د ورځې 95% ډیسیژن ستا سب کانشیس مایند کنټرولوي. ظاهره خبره ده دا آیډیاز ګر د سب کانشیس مایند او کانشیس مایند ته ورکوي. اوس دا آیډیا سب کانشیس مایند ته ورکل چا دا تا ورکړي دي ستا د انوایرمنټ په ذریعہ. کچېرې ته پازیټیو میسیجز ورکوي د سټوري بیا به د پازیټیو ریپلایز ورکوي و کانشیس مایند ته به پازیټیو سټیپس فالو کوي. کچيري ته نیگیټیو آیډیاز ورکې د ماحول سره هغه به د نیگیټیو پروسیسي او نیگیټیو پروسیسینګ سره به نیگیټیو کارونه کوي. نو زمر سره کچيري ش سوچ دی هغه هم په سب کانشیس مایند کې پروت دي او کچيري یو څه داسې سوچونه داسې نیگیټیو ثاټس دي چې زه درته هم د هر چا سره ورسره دي چې هغه یو سړی دی چې در مخه ډیسکلوزول نه سي ښکارا کول نه سي هغه ایون دو د سب کانشیس مایند سلام لاندې په ان کانشیس مایند کې پراته دي. شاباش بالکل شاباش شاباش. اوس د نن ډسکشن چې ما وکړی هغه کې سپیسیفیک فیلډ موږ نه دی ریپرزینټ کړی چې هغه به صرف او صرف میډیکل فیلډ وي یا که هر فیلډ وي. دا 15 فیکټرز چې کم د سب کانشیس مایند اویرنس کول دا په جسم کې ډیسپلین پیدا کوي. هغه فیکټرز د یو فیلډ سره ریلیټډ نه دي. ماته تویل هغه کې یو ضروری چې موږ ول نیډ د هر انسان غا جلا دی. یو نیډ دی د پاور د پاره یو نیډ دی د افیلیشن د پاره یو نیډ دی د اچیومنٹ د پاره. د دې خبرې مطلب دا دی هر انسان
جلا کیریئر جوړول غواړي نو د چې جلا کیریئر جوړول غواړي دی به دغه سره ریلیټډ ډیټا کلیکشن کوي لیکن کته په هر فیلډ کې کته هر فیلډ اچیومنٹ کول غواړي هغه فیلډ هغه ګول ته اچیو کول غواړي دغه د پاره به تیوار راولاړېږي ستا سب کانشیس مایند به استعمالوي او ستا سب کانشیس مایند ته څنګه ډیسپلین کولای شي ظاهر خبره ده پوزټیو تھاټس ورکوي او ستا پوزټیو تھاټس تا انوایرنمنت ته درکې دا یو څه 15 ډیسپلینز ولته ودی دا 15 ډیسپلینز دي په لایف کې راوله او دا سړی سه یو ډیسپلینډ پرسنالټي جوړي هغه بیا irrelevant to his or her field of study یا د چې کوم مر سره ګول دی د کوم ګول لري دا کچیرتی پر هر یو د هر فیلډ سره یاس پر ځان باندې شیر دی د ځان سره سوچ وکي د هر یو سره ریلیټډ دی نو موږ دا نه وایو چې خامخا موټیویشن چې دی هغه د چند منټس د پارم کېدلی شي لیکن ډیسپلین لانګ لاسټینګ دی اگر ډیسپلین تا دغه 5 فیکٹرز اور دا ریسرچ چې دی دا ریسرچ آرټیکل دی دا د خلکو خبرې نه دي پر دې باندې سرویس سوي دي هغه 15 ډیسپلین چې ما سره منشن کړ جی صحیح خبره ده وسات کې مخ کې دغه کوېسچن ابرار خان وکړي کچيري ته دا غواړي چې موټیویشن واقعي ما درته ویل وسم د ازمان سر د غول چې موټیویشن د یو څو منټو د یو څو غنټو کار دی کچيري ته دا غواړي چې دا موټیویشن ستاسو ختم نشي لکه ما درته ویل دا 15 ډیر ضروری ډیسپلین دي چې ته دا د جسم حصہ جوړ کې بیا ته د ځان موټیویشن ختم کولای نه سي مثال کې تو پر کته هر ورځ د ځان څخه پر وایټ پیج باندې ستان نیگیټیو چې کم ډیس بیلیفز دي هغه بیلیفز چې هغه ستا لیمیټینګ بیلیفز دي چې هغه ته د خپل موټیویشن سره د خپل ګول سره راکشول غواړي کته هر ورځ را باسي د ورځې دوه ډیپ بیلیفز راو باسي لیمیټینګ بیلیفز دي هغه ته د ورځې را باسي دوه را باسي درې را باسي څلور را باسي دا به ته څو هفته وکي دا به څو میاشتې وکي یعنی میکسیمم 40 days ستا سره د ستا لیمیټینګ بیلیفز په اخر کې ختمیږي نو کچیرې ته دا کنسسټنسي پتا کې وي ته دا ستا بیلیفز باسلی سي اور بیا ته ستا لو سټیمولیټینګ اکټیویټیز بوسټولی سي په هغه کې دغه ستا مایندفولنس راځي دغه سبب بیا ته وزن ته پوزټیو ګریټیټیوډ یعنی شکریا ادا کوي چې ما دا پزان کې دا پوزټیو چینجز راوستل اور د دې سبب بیا ته ویژوالایزیشن کولای شي نو موږ دا وایو موټیویشن بس سره د ویورز د پاره نه بد دا سیشن د پاره تبا ستا سره چې هر ورځ تا کم ډیس بیلیفز دي یا ستا لیمیټینګ بیلیفز دي چې هغه تر اگرځي ته وزدا کار نه سم کولای هغه ته وکاژه هغه ته د ځان وباسه دا ستا موټیویشن نس وي ته ډیسپلینډ پرسن اوس نو په دغه وجه دا کم چې دا اکشنز دي دا 5 ډیسپلینری اکشنز دي چې هغه ستا موټیویشن د ژوند لپاره ختمولای نه سي او یو واره چې تا عادت وګرځوي دا ډوپامین نیورو ترانسمیټر ماته ته دروښولي دا په هر سړی کې ډوپامین څه دی چې د هر شي د لپاره ریلیز ولي د بیا دغه عادي شي کله سټډي د لپاره ریلیز بیا به ته د سټډي عادیه کچيري د نشه د پاره ریلیز ولې بیا به ته د نشه عادیه کچيري د سوشل میډیا د پاره ریلیز ولې بیا به ته د سوشل میډیا عادیه نو سٹارټ ډوپامین باید سي د لو چې کوم سټیمولیټینګ اکټیویټیز دي چې هغه لرنینګ داغو د پاره چې زیات سي بیا ته یو ډیسپلین پرسنالټي نیکست anyone else سعید اوس زموږ سب کانشیس مایند چې دی اوس څو تا دروغ وایي ته نه مني تاسو سب کانشیس مایند نه مني دا که درې څلور قسم تا نور یې هغه باندې تاسو تاسو چې ولې څه هغه دا تاسو کانشیس مایند یو مني اوس بالکل اوس ساينس دا وایي وایي تاسو تاسو د ټکراو سو المار جوړ کې اوس موږ سب کانشیس مایند ول دا خبر نه مني کچيري ته ساينس سټډي کوي ایون دو دا ډیر شان دي مطلب بینګ بایولوژیست موږ په کورس کې د ایولوشن په ډېر احتیاط سره ورته وایي سټوډنټس ته ایولوشن یو څو تیوریانې دي چې هغه زموږ د ریلیجن سره بالکل هټ کر موږ ته وایي او دا بیسیک صرف نالج دی موږ د نالج د پاره سټوډنټ ته وښیو
نو که زه دا خبره وکم مثال کې طور پر ایون دو ډیر سټوډنټس موږ سره ناست دي هغه به ریسنټلی موږ یو چپټر وایو د کینګډم انیمیلیا هغه ته به هم په هغه چپټر کې کښېنې په دې کې زموږ سره چې کوم چینجز ډایورسټیانې را روانې دي چې د هر جاندار د بل سره یو څه موډیفیکیشن شته که نه شته لیکن هغه ټایم چې ته دا وګورې چې کم کریکټرسټیک فیچر په یوه اول جاندار کې نه ول چې دغه څه کم جاندار ایوالو شوی دی په هغه کې راغلی نو هغه ټایم زه ستاسو دا پوښتنه کوم ټیک دی بینګ ا ټرو ریلیجیس پرسن موږ پر دې یقین نه کوو لیکن دا شان تا ته رښتیا معلومیږي که نه معلومیږي ګرڅه که چیرې موږ د نالج دپاره زه ستاسو دا پوښتنه وکړم چې دوو جاندارانو کمپیریزن ته کوې د یوه جاندار څخه بل جاندار ایوالو شوی دی په سمجھ کې دی رالی دغه د نالج دپاره چې څه ټایم دا لیکچر ته اورې د هغه فیکټس پر بنیاد چې هغه ساینس تا ته د ښکاره کړي دي د شارټ ټایم دپاره پر دا موږ یقین کوو که نه کوو اوس چې موږ د اسلام په دغه کې د پاتې شو وګوره اوس صحیح ښه موږ یقین اوس کوو بالکل که وخت موږ نالج ورک کوو بیا شاباش نو موږ دا خبره کوو جست فار د سیک آف نالج سر دې په خلاص ولي او دا خبره بیا برته هغه ټرم اخلي د ریلیجیس کانسپټ هغه نو هغه باندې زه ګایدل نه غواړم ولې چې زموږ سره دا کم چې کانسپټ دی د هر شي پر کاغه درواغ دي که رښتیا دي چې تیر ریپیټیټیولی په زیات مقدار سره اورې چې تیر ډیر زیات و سب کانشیس مایند ته ورکوي خامخا د یقین پر کوي خامخا د یقین پر کوي تھینک یو anyone else okay اچھا پازیټیویټي په جسم کې پازیټیو آیډیاز راوستل و پازیټیو خلکو ته په کتلو څه کېږي نو که چیرې ستا په ګیدرینګ کې انسپریشنل خلک وي ستا په ګیدرینګ کې هغه خلک وي چې د هغه څه ته انسپایره کېږي په تا کې پازیټیو نیچرز راځي نو انسان ماته ته وویل د کوچنیانو دپاره موږ یو ټرم استعمالوو چې دا یو نو دا لشته ده چې پر کومه خوا یې کږی پر هغه خوا کږېږي او یقین وکړئ موږ تیګر د کوچنیان یو ریزن یې چې شته همیشه په لرنینګ فیز کې روان یو نو پازیټیویټي تاله هغه ټایم راځي چې ته د پازیټیو خلکو سره کښېنې ته پازیټیو ایکسپیرینس حاصله کړې او دغه پازیټیویټي تا ته په هغه حالت کې ملاویږي چې واره ته په معاشره کې چاڼ وکړې او زموږ په شاوخوا ته کتلی سي ډېر پازیټیو خلک سته هغه خلک سته چې وتا ته انسپریشن درکولی سي نو ځان څخه نګیټیویټي باسل اصل کې په جسم کې پازیټیویټي پیدا کول دي او هغه ملاویږي موږ ته د خلکو سره سر تا دا خبره وکړه چې په تحت الشعور باندې ډېرې مسایل کېږي خلک هم دا خبره کوي آیا ستا په ژوند کې تا به د خپل تحت الشعور باندې یا غټه مسله حل کړې یا شی حاصل کړی تھینک یو سو مچ بالکل هر سړی په ژوند کې سب کانشیس مایند استعمالوي د اچیومنټ دپاره او که زه چیرې وځان ته وګورم نو اوس هم زه په خپل حالت کې دا اوس چې کوم زما کرنټ سټیټ دی زه دا نه وایم چې بینګ ا لیکچرر یا بینګ ان انسټرکټر چې زه و سټوډنټس ته سبق وایم یا ما یو لیکچررشپ جاب حاصل کړی دی دا ماته صرف اور صرف سب کانشیس مایند سپورټ راکلی اور مخ ته په ما باندې نور میجیکل کارونه نسی کولی دا زما سب کانشیس مایند ولی چې زه سپورټ کړم تر اوسه پورې اور یقین وکړئ چې څه ټایم په ځان کې ما دا چینجز راوستل په ځان کې ما دا فیکټرز سټډي کړل او ما وکتل زه دا شی ظاهره کول خو نه غواړم ما د لیکچررشپ اگزام دپاره د بلوچستان زما سره ډېر سټوډنټس د لیم سته چې په هغه ټایم کې زه د اقرا ریزیډنشل کالج ټیچر ولم په هغه ټایم کې ما سار اور ماښام دواړو مارننګ اینډ ایوننګ شفټ د نوید یو سټوډنټ ناست دی د زما سټوډنټ دورې پاته سوی دی د مارننګ اور د ایوننګ شفټ کلاسز ما دورې اخیستل هغه بعد بیا زه تللم اور دغه بعد بیا ما خپله سیلف سټډي کوله مطلب دا ډېر هیکټیک ورک دی تی خبرې سټیچنګ چې دی هغه ډېر سخت کار دی
ته سهار کلاسز او د ماپښین کلاسز چې ته د ایونینګ شفت غواخې بیا دغه بعد کور ته ځې او سیلف سټډي کوې دا موټیویشن سړي ته ګرځه ملاویږي نه سټیل ما د لیکچرشپ اگزام د بوټنی د پاره تھرو آؤٹ بلوچستان ټاپ کلیز ما فرست پوزیشن ولو په ګرد په بلوچستان کې ما صرف جست د کوئټه زون سټ نه دی اخستی ما تھرو آؤٹ بلوچستان پوزیشن ټاپ کلی د بوټنی کا اور اوورال تقریبا پاغه کال باندې مر 423 لیکچررز سلیکټ اسول پاغو کې بیا یو میرټ جوړیږي پاغه میرټ کې ز پر تھرد پوزیشن ولم په ګرد بلوچستان کې مطلب پاغه کې بوټنی دا نور سبجیکټس انکلوډینګ آل سبجیکټس زما میرټ چې ولې هغه تھرد پوزیشن اوس وجه یې چې ولا مخپل چې کم د بوټنی سیکشن ولې 100% پر خپل ځان باندې می کور کړی او ما سره هیلپ سب کانشس مایند وکړي او زه پر داسې باندې درېدل نه غواړم ان شاء الله تعالی زما سب کانشس مایند و ما ته نور میجیکل ریوارډز راکړي په نږدې ټایم کې ورته تیم در کولای سي ان شاء الله تعالی چې ته یې واره د خپل خواته راواړوي خپل خواته راواړوي خپل ځان ته راواړوي سب کانشس مایند ته هیڅ کله نه سي کنټرولولای سب کانشس مایند ته ځان ته راړولای سي نو ته څنګه راړولای سي داغه فیکټرز ما 5 ډیسپلینز ډیر په ډیټیل سره ته درو شو ثانک یو